بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصے سبق نمبر 243 سے الدرس الخامس والستون یعنی 65 نمبر درس شروع شو. نن به انشاءالله د اول د دغه 65 درس اولنې سبق وایو. په دې کې به موږ د الفاظو معنی زده کوو. بیا به همدا د الفاظو معنی په سبق کې استعمالیږي. نو اول د الفاظو معنی زده کوو. معانی الکلمات د الفاظو معنی. نو یو طرف ته الفاظ دي، بل طرف ته معنی دي. اسبوع پورا هفته ته وایي. د اوه ورځو مجموعې ته اسبوع وایي. اسبوع معنا ده پورا اوه ورځو والا هفته، پورا هفته. السبت، سبت چې دی دا د خالی ورځ ته وایي، هفتې ورځ. دا اسبوع پورا هفتې ته وایي، یعنی اتوار، ګل، نهه، چهارشنبه، زیارت، جمعه او خالی. د دې پورا اوه ورځو مجموعې ته اسبوع وایي په عربۍ کې. اسبوع د پوره اوه ورځو ته وایي. نو موږ ورته هفته وایو. یاره یو هفته پس په درځم، دوه هفتې پس په درځم، پنځه هفتې پس په درځم. نو په یو میاشت کې پنځه هفتې وي. ټیک شوه. نو دغه شانتې موږ وایو یار اسبوع هفته، اسبوع هفته، پوره هفته. السبت د خالی ورځ ته وایي. سبت یوم السبت چې دی د خالی ورځ ته وایي، او هفته ورته هم وایو، خالی ورځ ورته هم وایو. الاحد اتوار ته وایي. الاحد اتوار، الاحد اتوار. الاثنين ګل او د پیر ورځ هم ورته وایي. څوک ورته پیر ورځ وایي، څوک ورته ګل ورځ وایي. الاثنين ګل یا پیر. الثلاثاء منګل، نه ورځ ته منګل وایي، او په عربۍ کې ورته الثلاثاء وایي. الاربعاء د بود ورځ ته وایي، چهارشنبه ورته موږ وایو. بود ورځ چهارشنبه. الاربعاء بود ورځ یا چهارشنبه. الخمیس جمعرات، یعنی زیارت د جمعې شپې ته بیا الخمیس وایي. الجمعة جمعه، الجمعة جمعه. الخمیس جمعرات یعنی زیارت ورځ. الاربعاء د بود ورځ چهارشنبه. الثلاثاء منګل ورځ نهه. الاثنين پیر یعنی ګل. الاحد اتوار. السبت هفته یا خالی، او اسبوع هفته. اوس دغه نور الفاظ معنی دي. حر ګرمۍ ته وایي. د ګرمۍ موسم ته حر وایي. ګرمۍ موسم ته حر وایي. د چوټۍ ورځ ته عطله وایي. عطلتن چوټي، عطلتن چوټي. عطله چوټۍ ته وایي. غدن معنی د سبا ورځ، راتلونکې ورځ، سبا سبا. او امس پرون، تیره شوې ورځ. ګوره سبا پرون. غدن سبا، امس پرون، غدن سبا. ما ورته لیکلی آینده کل، راتلونکې سبا ورځ. او امس پرون یعنی گذشته کل، تیره شوې ورځ. ټیک شوه. الدراسة تعلیم ته وایي. تعلیم ته الدراسه وایي. الدراسة تعلیم. سحاب، سحاب ورځ ته وایي. ورځ اردو کې ورته بادل وایي. بادل، بادل، بادل. ټیک شوه. او مطور، مطورون باران ته وایي. باران ته مطور وایي. باران ته مطور وایي. البرید ډاکخانه، برید ډاکخانه. یجری، جرا یجری معنی ده بهیدل. ټیک شوه. یا هغه زی، یجری هغه زی. دا د فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغه ده. یجری معنی ده هغه زی، یعنی هغه بهیږي. ینتقل هغه نقل کیږي، هغه منتقل کیږي، یعنی د یو کلی نه بل کلی ته منتقل کیږي. یو بل کلی ته ځي نو موږ وایو یاره هغه منتقل کیږي. یا د یو کس چې کومه مشري وي هغه بل کس ته ملاویږي نو موږ ورته وایو ینتقلو، هغه منتقلیږي، هغه نقل کیږي یا هغه منتقل کیږي. نو دا زمونږ د نن ورځې درسو مختصر درسو او د الفاظو معنی وي. نو دا د الفاظو معنی به زمونږ په دې راتلونکي ټول سبق کې استعمالیږي. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.